العالمین بدته د صبر توفیق هم ورکی او الہ العالمین بدن راضی هم شي د الله تعالی اجر او بدله هم ورکی. مطلب دا دی دوستانو چې په هر ټیم باندې د الله تعالی شکریا ادا کول، د الہ العالمین طرف ته رجوع کول، د الہ العالمین په قضا باندې رضامندی کول او د غر خپل اخرت را یادول دا پکار دي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو کس بعد حضور صلی الله علیه وسلم دربار ته راتللو جمعات ته او ور سره یو معصوم وغی کی معصوم بچی به مراوستلو. یو صحابي به د حضور علیه السلام جمعات ته راتلو او ور سره بغی کی بچیم وو معصوم به من سره جمعات ته راوستلو. سورج بعد دا سړی جمعات ته رانغه هغه معصوم هم نشته دی، لارم نشته دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پختنه وکا چې غفلان کې صحابي نه ښکاریږي ول ناراضي چا ورته ویل قربان چا کوم مشوم به جمعه تر واستو هغه معصوم وفات شوه دی ته دې سړی دا یوز بیو دا سړی سپینګری دی هم دا یوز وی او د ډیر غم نکور کې نسکور پروت دی د الله محبوبه او جمعه ته ناروزی بار ته ناروزی ډیر زیات پریشان دی په غم او مصیبت کې پروت دی هم دا یوز وی او دا سړی سپین سره دی سپینګری دی او قربان غزوی په ماشومتوب کې وفات شو. نو هغه پلار غزوی په ډیر زیات خفه دی. نو محبوب علی السلام مبارک ورته فرمای تاسو ماته چې کوم نه خبر ول نه راکولو تاسو به خبر کړو ما زه به تعزیت لره ورغلې ما تاسو ته ورغلې ما دعا ته ورغلې ما. نبی محبوب علی السلام سره د صحابه کرام روان شو او دا غ صحابي کور ته لاړې چې کله لاړې نو په کور کې ګوري چې هغه صحابي ډیر زیات خفه دي او ډیر پریشان دي. نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې دا ولی دی ورته وایي چې یا رسول الله انی كنت ارجوه لکبر سنی وضعفی قربان ما خدای یوز ویو په د پور زما امیدونه وو زه خو سپینګری يم بوډا يم ډیر کمزور ضعیف ما نور اولاد نیم نشته د لا یوز ویمو ام وفات شو نو قربان داغه په غم کې غم جنیما. نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي تسلی ولا ورکي چې اے صحابي ته په دې خبره باندې خوشاله نه چې کله د قیامت ورځ راشي او د قیامت په ورځ باندې الہ العالمین ستادي معصوم بچی ته وایي چې دا باندې زما حق نشته او ته ما بخله ز جنت تلاړ شه. نو ستاده معصوم بچي به ورته په قیامت کې وایي چې نه الہ العالمین ز جنت ته نه زما زه تر هغه پوری جنت ته نه زما چې تر سو پوری ما سره زما مور او پلار جنت ته نه استولي. الہ العالمین به ورته بیا وایي چې نه ته جنت تلاړ شه ما بخله درې کرت به ورته الله وایي چې جنت تلاړ شه ما بخله. دا معصوم به درې کرت دا جواب ورکړي چې خدایا تر هغه پورې ز جنت ته نه زما تر سو پورې چې ما سره تا زما مور او پلار نی بخلی. دا بچي واستاسو د پاره شفاعت کوي او تاسو دواړه بچي کم نه دا معصوم بچي ځان سره جنت ته داخلوي. نو پیغمبر علی السلام مبارک ورته فرمای کدیل وی شوی ویني د دنیا ګټه به درکوله او چې وفات شو نو د آخرت ګټه دی شوله ته په دې ګټه باندې خوشاله که خفا. هغه صحابي ورته وی چې قربان اوس مړه ته تسلیم له شوله او بشک او شبهه به ډیر خوشاله یم چې دا خو دنیا د هر رنگي تیر بشي خو آخرت داسې زیاده چې هغه بیا نه ختمېدونکې ژوندۍ ده هغه د پاره بیا انتها نشتا مړ کېدل نشتا زړېدل نشتا بیماریدل او ختمېدل نشتا. که یو انسان جنت تلاړو او عمر لبدې ځوان وي نه به بیماریږي نه به زړېږي نه به مړ کېږي بیا ټول عمر خوشاله دي نعمتونه دي د الہ العالمین دیدار دي. او کچر د خدا نه خواستا د دنیا نه کافر لاړې او د مړ شلو او جهنم به زیو ګرځيږي نو بیا عمر له په اور کې پروت وي او دغه د جهنم اور د دنیا د اور نه او یا چند زیات ګرم دی او یا چند زیات تیز دی او هغه داسې اور دی چې انسان په سر تا پا ډوب وي او دغه به داسې اور دی چې د خدای د غضب اور دی د الہ العالمین د قهر زې جهنم دی د الہ العالمین د غضب زې جهنم دی. بیا به انسان ته دغه د الله تعالی قهر هم ملاويږي او د جهنم عذاب او سزا به هم ملاويږي خو نه به مړ کیږي نه به ختميږي نه به بیا زړیږي نه به بیا د جهنم نه بهر وتل شته دی. نو خدای مو بخا دې دنیا فکر دومره مکه وي د آخرت فکر زیات وکي د آخرت طرف ته کله کله سوچ کوي چې دا به څنګه ژوندۍ وي
چې شروع ولشته دي چې کله قبر نه خلق پاسيږي دغه وخت نه به دا ژوندۍ شروع شي خو بیا دې د پاره انتها او ختمېدنه نشته دي چې دا په کم ټیم باندې ختميږي دغه وخت بیا دې د پاره نشته دي نو مطلب دا دی چې د دنیا په مصیبت باندې کچا صبر وکړو اجر به ورته الله ورکي کله د دنیا په مصیبت باندې د الله نه څوک راضي شو الله به دې انسان ناراضي وګرځي چې جرأت به ورته الله ورکي دنیا د مصیبتونو زیاده قران کې الله قسم خوري او په دوه تاکید سره خبره کوي ولنبلونکم بشیء یو لام تاکیدیه یو نون تاکیدیه او قسمیه قسم دې چې خامخه الله فرمایي زه به تاسو باندې ازمیخ کوم په یو شي سره کله به در باندې ير راولم کله به در باندې بیماری راولم کله به د اولاد بیماری کله به در باندې تاوان او نقصان راولم میوه بم کمیږي باغونه بم ختميږي الله قسم خورلې دا به در باندې خامخا راولم خو بشیر الصابرین الله فرمای چې چا زما په دې مصیبت باندې او زما په دې امتحان او تکلیف باندې صبر وکړو هر قسمه تکلیف ملو شو صبر کوي الله فرمای دغه انسان ته زیره ورکي زیره او صبر چې کې نو د صبر خطرې کدا ده چې یو خدای زبال الفاظ مو وایا ناشکریو شکویو ګلیو فریادونه مکوا بس وای چې الہ العالمین ستاسو څنګه خوخوا ستاسو څنګه قضا ده ماته منظور ده الہ دې کې به زما خیر وي او ځان سره وای چې انا لله و انا الیه راجعون دا الفاظ به وي دې ته استرجاع وي حدیث مبارک کې وي چې کله دی یو انسان د کېړې تزموس لیږي د کېړې پېنوا یا تزما یا کېړې د وشلې دلا ندام یو مصیبت دی په دې وخت کې موایي چې انا لله و انا الیه راجعون روایت کې راځي چې ستا په کور کې دیوه کې تیل ختم شو او دیوه دې مړ شولا او وایي چې انا لله و انا الیه راجعون دا استرجاع دیو کا دا د صبر کوونکو عادت بوي صبر کوونکو هغه خلق دي اذا اصابتهم مصیبه کله چې دې ته مصیبت ورسیږي نو دی وایي چې انا لله و انا الیه راجعون دې د الفاظ وایي دې مطلب دا دی بشک مونږ د الہ العالمین یو او مونږ به د الله تعالی ته ټول ورزو نو دې کې څه خفغان دي که زمانه د نعمت الله واغستو زم د الله یما که زمانه د اولاد او بچي یا مور او پلار یا رور یا خاون الله واغستو نو زم د الله یم زبم د الله ته ورزما انسان به دغه یقین جوړ کی په دې د الله ناراضي وګرځيږي حدیث کې راځي کوم انسان ته چې مصیبت ورسیږي او دې په صبر وکي او وایي چې انا لله و انا الیه راجعون دا الفاظ وایي او بیا وایي چې خدای ماته اجر راکړي او خدای د دې شیز نه چې د تامانه واغستو الہ د دین غوړه ماته را نصیب کی نو پیغمبر علی السلام په غریختینی زبان فرمای دغه نعمت نه به ورته بل غوړه نعمت الہ العالمین ورکی یو بیبی دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نامه ده دا وی ما دا خبر اوریدا چې کله یو انسان ته مصیبت ورسیږي دې پکې انا لله و انا الیه راجعون وی او بیا د ځان سره وای چې خدای ماته اجر راکړي او الہ العالمین د دې نعمت نه ماته بل غوړه نعمت راکړي دا د ځان سره وای دا بیبي ام سلمہ رضی الله عنها فرمای زما خاون وفات شو ابو سلمہ وفات شو وای ماته د پیغمبر علی السلام دا خبر را یاد شو وای په دغه وخت کې ما د جړاو د وستو د پاره یاد ځان را وهلو ګروان سری کولو په ځای باندې او د چغو فغان په ځای باندې ما ځان سره ویل چې انا لله و انا الیه راجعون دا الفاظ می ویل او بیا می صبر وکړو او الہ العالمین ته مې چې خدای مال په دې اجر راکړي او د دینه خصله ما تراکي دا بیبي مبارکه فرمایي چې لږ وخت تیر شو زما عدت پوره شو او د خاوند د وفات د عدت نه وته لما پیغمبر علی السلام ما پس د نکاح پیغام را واستولو او ما د حضور علی السلام سره نکاح وکړه ناوي چې ما ګوره صبر وکړو ما ته الله د مخکینی خاوند ډیر بهترین خاوند چې د دوړو جهانو بادشاہ دی د چا د مخ الله دنیا پیدا کړی دا د تمام انبیو سردار دی د هغه خاوند نه ماته الله ډیر بهترین خپل خاوند محمد رسول الله را نصیب کو نو کچا په مصیبت باندې صبر وکړو او د الہ العالمین نه په د اجر امید ولرلو الله به ولا چې کوم ډیر بهترینه بدلا ورکي عبد الله ابن عباس تر بچي د حضور علی السلام فرمای چې الہ العالمین کله لوح محفوظ پیدا کو لوح محفوظ او الله تعالی په دې لوح محفوظ باندې لومبه شیز لیکلو لومبه کلمه په الله لیکلا نو هغه داوا چې انی انا الله لا اله الا انا الہ العالمین چې کله لوح محفوظ پیدا کو او په لوح محفوظ باندې الله لومبه کلمه لیکلا نو دا یو لیکل چې بشک ز الله يم نشته بل معبود سوا زمانہ
او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما رسول له. دین بعد الله لیکل من استسلم لقضائي، هغه څوک چې زما قضا ته تسلیم شو. څه مطلب؟ زما فیصله یې ومنلې چې زه یو مصیبت یا غم یا تکلیف په دراولم یا په خوشحالي راولم او دې په راضي چې خدای ستاسو خوانه ده ما ته قبول ده او دې په راضي وګرځيږي. وصبر على بلائي، او بیا الله په لوح محفوظ ولیکل چې کوم انسان ته زما د خوانه بلا او تکلیف او مصیبت ورسیږي دې په صبر وکي. وشکر على نعمائي، او چې کله زما د خوانه ته کوم نعمت ورسیږي او کوم خوشحالي ورسیږي دې پاغي شکریا وباسي. الله فرمای كتبته صديقا وبعثته يوم القيامه مع الصديقين، دغه انسان زما په نسبت باندې د صدیقینو د جملې نه ګرځيږي، د زما په نسبت باندې صدیق دی. صدیق هغه اولیاء د الله دي، هغه صحیح بندگان دي چې د انبیو نه بعد درجه په تمام مخلوق کې د صدیقینو ده. نو چې کوم انسان الله فرمای زما په قضا راضي وي او زما په مصیبت باندې صبر کوي او زما په نعمت شکر کوي، دا بندگان زما صدیقین دي، دا زما صحیح بندگان دي. او به لیکلي په لوح محفوظ باندې ومن لم يستسلم لي لقضائي، هغه څوک چې تسلیم نشي زما قضا ته او صبر اونکی زما پر رضا زما په مصیبت باندې او شکر نه واسي زما په نعمت باندې، نو الله وای فليتخذ الها سوائي، زمانه بغیر د ځان نه بل خدای وګوري، دا زما بنده نه دی، زه د خدای نه ما زمانه بغیر د ځان نه بل خدای ګوري. چې یو بنده زما په قضا راضي کیږي نه، زما په مصیبت باندې صبر نه کوي او زما په نعمت شکر نه کوي، نو ځان له بل خدای وګوري. څومره سخته د زجر خبره ده. مسلمان لپاره پکار دي چې د الله په هر قضا باندې راضي شي او د الٰه العالمین په فیصلو باندې راضي وګرځيږي، په مصیبت باندې صبر وکي، په نعمت شکر وکي. نو الٰه العالمین فرمایي زه راضي شمه، او کنه زما په نعمت باندې دې شکر نه کوي، په مصیبت باندې مې صبر نه کوي، او الٰه العالمین فرمایي چې زما په قضا باندې راضي کیږي نه، نو ځان له بل خدای وګوري، زه د خدای نه ما ځان له بیا بل خدای وګوري. الٰه العالمین دې مونږ تاسو ته د الله تعالی په قضا باندې د الله په فیصلو باندې د راضي کېدو توفیق را نصیب کړي، او الٰه العالمین دې مونږ تاسو ته د الٰه العالمین په بلاګانو مصیبتونو تکلیفونو باندې صبر را نصیب کړي، او الٰه العالمین دې مونږ تاسو ته په نعمت باندې شکر را نصیب کړي. ګوري حدیث کې وایي من صبر على اداء فرائض الله فله 300 درجه. یو انسان دی د الٰه العالمین په عبادت او بندګۍ باندې صبر کوي، ته د پاره 300 درجې دي. لکه مثال یو انسان دی بیمار دی یا ستړی ستومان راغی، تماخم مسخوتن مونږ ته ډیر ګران شو، اوس په دې سختۍ کې د ماخام مسخوتن یا سحر مونږ ته وختي پاسېدل سخت کار دی، خو په دې تکلیف باندې صبر کوي. نو حدیث مبارک کې وی دي د پاره 300 درجې الله مقرر کړې دي. من صبر على اداء فرائض الله فله 300 درجه. څوک چې د الٰه العالمین په عبادت کې په سختۍ باندې صبر کوي ته د پاره 300 درجې الله مقرر کړې دي. لکه مثال په تور اوس دا روزه ده په شکل اړ په شکل کې را روانه ده، نو دا فرض ده او په دې باندې یو انسان صبر وکړي، دا روزه دی ونیسي، تکلیف بم پکې وي، تند بم وي، مصیبت دی، یعنی مطلب دا دی چې سخت تکلیف او مصیبت به ته رسیږي، خو په دې صبر وکړو نو په دې الله انسان ته 300 درجې ورکوي. او بیا فرمایي ومن صبر عن محارم الله فله 600 درجه. یو انسان دې د ګنا نه ځان صبر کی، د ګناهونو نه ځان صبر کی، د ګناه کولو نه صبر شي، د لپاره حدیث کې وایي 600 درجې دي. په عبادت کې چې صبر کې 300 درجې، او چې د ګناه نه زړه صبر وي، د الله د نافرمانۍ نه زړه صبر وي، نو 600 درجې ته د پر الله مقرر وي. دا د ګناه نه زړه صبر ول دي کې انسان د تکلیف زیات ملاويږي، د انسان نفس هم دا غواړي، شیطان هم دا غواړي، او د ګناه ماحول هم انسان ته د ګناه دعوت ورکوي. نو دین ځان بچ کول دا ډیر سخت کار دی. نو د انسان د پر الله په 600 درجې مقرر کی. او بیا فرمای ومن صبر على مصیبه فله 900 درجه. او چې کوم انسان باندې یو مصیبت راشي، یو تکلیف راشي،
او دې پاغه مصیبت او تکلیف باندې صبر وکي نو الہ العالمین د پاره بیا 900 درجه مقرر کړی دي 900 درجه ګورئ د مصیبت او تکلیف باندې صبر کول دا ګور ټولو نه سخت کار دی مولانا دی ویلیو چې یاره یو انسان ته مصیبت راشي ته ورته چې صبر وکړه د الفاظ صبر ویل آسان دي او کله تکلیف پتا راشي نو والله کې به تا نه صبر وشي دا صبر کول حقیقت کې ډیر ګران کار دی سخت کار دی ځکه په الله جزا ډیره غټه مقرر کړی دا چې کوم انسان باندې مصیبت راغی او د پکې صبر وکړو نو صحیح تکلیف خو پیډې تیریږي خو اجر او بدله 900 درجه به ورته الله د جنت ور نصیب کی د خپل قرب او د نزدېکت 900 درجه به ورته الله ور نصیب کی یاره یو بادشاہ تیر شوی محمود ډیرو خيارو د په دربار کې یو غلام او عیاض نامه او عیاض بادشاہ یو ځل عیاض ته ویل تراشه عیاضا محمود بادشاہ د خپل غلام عیاض ته وی عیاضا دل تراشه عیاض راغی دی بادشاہ والا یو ګتمه راوغسته ولا ګتمه ورکه یو ولا دا ګتمه یوسا او په دې باندې په نقاش یا په زرګر باندې داس یو سوټ کی اولی کا چې زه ورته په خوشاله کې ګورم نو زما خوشحالي په کنټرول شي او که زه ورته غم کې ګورم چې زما هغه غم په غي باندې په خوشاله بدلل شي داس یو سوټ په درې ټکی پیولی کا عیاض ډیرو خيارو عیاض ګتمه واغسته نقاش لاله نقاش ته و چې په دې باندې اولی کا چې دا وخت به تیر شي په دې باندې ولیکا دا وخت به تیر شي نقاش چې کوم نه په ګوتمه باندې ولیکل دا وخت به تیر شي عیاض دا ګوتمه ورو بادشاہ ته ورک بادشاہ سلامت دا ګوتمه والا او په ګوته واچو چې کله در باندې غم او مصیبت راځي دی ګوتمه ته ګورا نستا غم په خوشاله بدليږي تا ته به تسلی ملاويږي او کتا باندې خوشحالي راتلله نو دې ګوتمه ته ګور نو ستا خوشحالي به کنټرول کیږي د شریعت نه بهر پکې نوزي الله به درنه ناراضه کیږي الله به درنه خفه کیږي بادشاہ ورتل چې ګوتمه کته وای چولې وای اس دادی په سری کلی دي دا وخت به تیر شي تا ته مول د عبرت و درې ټکی پیولې کا تا په یو جمله ولیکل چې دا وخت به تیر شي نو د دې څه مطلب هغه ورته بادشاہ چې کله در باندې غم راشي نو دا ګوتمه راواله ورته وګورن بیا به ته پته ولګي په بادشاہ باندې ورځ سخت تکلیف راغی مصیبت کې گرفتار دی ډیر پریشان دی وخت په تیرې ډیر زیات لړې تنگ دی او وای چې خدای سو کمنو ادایاس خبره وړیا ده شو ګوتمه ته وګته چې وی کته نو په ګوتمه لیکلې شي وی دي مخ دا وخت به تیر شي نو بادشاہ پړې کې ځان سره وی رښتیا مړه مخه پکېګا په یو حال الله پاک دې دا وخت به تیر شي کنه او کله غم دی او ډیر دې تیرې دن کې دی دینه بعد بیا خوشاله راشي سکون براشي په یو حال الله دې دا خو اصول مه دا غم دی ډېر تسلیم له شولا دا وخت به تیر شي لیکي د خفغان سدي بس بادشاہ ته ډېر تسلیم له شولا اړې خوشو خوشاله شو یو ورځ په خوشحالي راغه ډېر زیاته خوشحالي ده په بادشاہ چې کم نه انتهایی خوشاله دي دا یاس خبره وریاده شو ګوتمه ته وکړه پاغي لیکلی دا وخت به تیر شي بادشاہ یکدم کنټرول شو ځان سره وی يردا د خوشاله وخت به تیر شي کپه دې کې مانه ګناو شولا خطا شولا یا پکې الله خفشلو یا ما داسې کارونو کې چې هغه باندې الله غوسه کېدلو نو دا وخت به تیر شي دا خوشحالي خټول عمر بنوي یو ورځ دا یو هفته به وي دا به تیر شي او بیا الله مانه خفای ناراضه وي بیا به توبه وباسه مجلاګانې وکوم والله په خلا کوم والله به راضي کوم نو خدای چې دا خوشحالي کنټرول کما نو بادشاہ چې کوم نه خوشحالي کنټرول شولا هغه ډیره مستی او هغه موج کم شلو او ورته وی دا وخت به تیر شي نو که پچا باندې یو مصیبت او پریشانی راغه دا خبره دی پکې یاد ساتي چې دا وخت به تیر شي ځکه په یو حال الله پاک دی وخت ریدون کې دی وخت د انتظار نه کوي او دا خبره یاد ساتي چې هر یو شی پړمبه کې وړو کې وي په مزه مزه غټيږي د دنیا هر یو سه اول وړو کې په مزه مزه غټيږي خدا غم او خدي چې دا وړمبه کې غټوي په مزه مزه ورکوټ کیږي په مزه مزه کمیږي په یو انسان باندې غم راغی تکلیف راغی مصیبت راغی پریشانی راغی دا وړمبه کې ډیره غټي په مزه مزه وخت ردو سره ورکوټ کیږي بیا ختم شي لکه شمع ولګي وړمبه کې غټي او جسمه سات دا لګیدلی نو دا ختميږي وړکیږي اخره کې ختم شي دا غرنګ دا غم او مصیبت او پریشانی چې دا وړمبه کې غټ وي خو وخت ردو سره په مزه مزه دا ورکوټ کیږي نو پدې کې پریشانی نه ده پکار حدیث مبارک کې راځي اذا كان يوم القيامه نادى مناد چې کله د قیامت ورځ راشي
نو یو आवाज کوون کې به आवाज وکي سبا وای چې هغه خلک چې په دنیا کې صبر کړي دی هغه دې پاسيږي نو بس کسان برا پاسيږي او دې ته به ویل شي چې جنت ته لاړ شي زئی چا چې په دنیا کې صبر کړي دی پاسي بس کسان برا پاسيږي او دې ته به الٰه العالمین د خوانو ویل شي زئی جنت ته لاړ شي نو فرشتي به ولراشي ورته وی الی اینا چرته زی ودرېږي فرشتي به دي کسانو مؤمنانو لمخ تراش چرته زی قالو ندی به ورته وی الی الجنه جنت تزو قالو نو فرشتي به ورته وی قبل الحساب تاسو سره خو یا حساب کتاب نه دی شوی او دا غین وړاندې جنت ته زی ودرېږي به حساب او به کتابه جنت ته نشیتلې قالو نعم دی به ورته وی چې موږ سره حساب او کتاب نه دی شوی خو الله موږ ته ویل چې جنت ته لاړ شي نو قالو فرشتي به ورته وی من انتم تاسو سو کی چې به حساب او به کتاب جنت ته روان یي تاسو سو کی نو قالو دی به ورته وی نحنو اهل الصبر مونږ هغه خلک یو چې صبر هم په دنیا کې کړی دی او مصیبتونو باندې تکلیفونو باندې مونږ صبر کړی دی نو الٰه العالمین چې کوم دی بس مونږ ته ارشاد فرمایلو مونږ ته ویل چې زی لاړ شي جنت ته بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته لاړ شي قالو فرشتي به ورته وی کیف صبرتم اے مومنانو تاسو په دنیا کې څنګه صبر کړی وو چې الله تعالی نن تاسو سره حساب کتاب نه کوي ډایرک هم جنت تاسو څنګه صبر کړی قالو دا مومنان به ورته وی صبرنا انفسنا علی طاعت الله یاره دا مومنان به ورته وی مونږ د الله تعالی په عبادت باندې صبر کړو عبادت کې به تکلیف ملاوي دو او ولاړ به مونږ باغ عبادت کولو روزه شو مون شو زکات شو حج شو دغه تکالیف ډیر دي خو په دې تکلیف مونږ صبر وکړو الله مونږ وبخلو وصبرنا انفسنا عن المعاصي الله او مونږ د ګناهونو نه خپل ډونه صبر کړیو نو په دی وجه الله وبخلو وصبرناها على البلاء او مونږ چې کوم نه د خپل ډونه په بلاګانو مصیبتونو بیماری تکلیفونو سختۍ برابر باندې راغی او په دې کې مونږ خپل ډونه مضبوط کړو سخت کړو مو صبر کړو مو نو بس الله العالمین مونږ وبخلو او جنت مونږ ته الله زکه به حساب او به کتاب راکو چې مونږ په دنیا کې ډېر سخت لیدلې وي نو فرشتي به ورته وي چې بشک الٰه العالمین هم په قران کې فرمایي او دا فرشتي ورته سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار د قران آیات د فرشتي په سلام واچي او ورته وي تاسو دا کم صبر کړو دا غي په بدله کې تاسو د پاره یو بهترین کور د جنت مقرر شوی دی زید الله بندګانو جنت ته به حساب او به کتاب داخل شي وګوره صبر یو عظیم شیز دی په صبر باندې ډېر لوی بدلی دي موسی علی السلام الله ته وی یا الہی ای منازل الجنه احب الیک یا الله په جنت کې تا ته کم یو ډېر خوښ دی یا الله په ټول جنت کې ستا کم ځای خوښ دی ورسمه خسته سوال کې دا موسی علی السلام نه خدینا و یا الله په جنت کې ستا کم ځای خوښ دی الله ورته څه فرمایي قال حذیرۃ القدس الله ورته وی حذیرۃ القدس په جنت کې یو مقام دی دا مې ډېر خوښ دی حذیرۃ القدس قال فدا موسی علیہ السلام وی یا الله ومن يسكنها خدایا په دې حذیرۃ القدس کې بسو کوسیږي دا زه به چاله ورکه جنت کې قال الله ورته وی اصحاب المصائب هغه بندګان چې په دنیا کې مصیبتونه ډېر تیر کړي دي هغه ته به دا ځای ورکوم ګورئ په دنیا کې ټول نه زیات مصیبتونه انبیو تیر کړي دي بیا ورپسې اولیاء تیر کړي دي نو انبیو اولیاء ته به دا ځای ورکوما او بیا چې چا ډېر مصیبتونه تیر کړي نو هغه ته به ورکوما نو موسی علی السلام الله ته یا رب منهم دا چې چا ډېر مصیبت تیر کړي دا سوق دي قال الله ورته فرمای الذين اذا ابتليتهم صبروا هغه خلق دي چې کله زدي باندې مصیبت راولم دي صبر کوي و اذا نعمت عليهم شكروا او چې کله ز په دي باندې انعام وکم دي شکر وباسي و اذا اصابتهم مصیبه او چې کله زما د خوانه یو تکلیف دي تورسيږي نو زما د بندګان سوي دی وی انا لله و انا الیه راجعون چې څوک په مصیبت کې انا لله و انا الیه راجعون وای دي ته بز جنت کې حذیرۃ القدس چې زما ډیر خوښ دی الله فرمایي دغه ځای ورته ورکوم بجلی چلاړه شي دا یو مصیبت دی حدیث کې و چې دیوه کې تیل ختم شو نو وای چې انا لله و انا الیه راجعون دا یو مصیبت دی نن سبا دیوی نه بلیږي بجلی د بلف بلیږي چې بجلی لاړه نو وای چې انا لله و انا الیه راجعون خیره مکه چې لاس دې مات شو داسې شي نه په دې سره کې وایا خو خامخا وایا په دې باندې الله جل من تعالی اجر درکې او طالب الله په جنت کې هغه ځای درکې چې په ټول جنت کې بهترین ځای دی
حزیرۃ القدس الله فرمای زما خوخ دی الله بدل د خپل خوخه زی به جنت کې درکې خو کتا په مصیبت باندې په تکلیف باندې صبر وکړو ګوره دومره پوریم کتاب لیکلی دی چې تا ته یو مصیبت او تکلیف ورسیږي او تا نه په دغه وخت کې انا لله و انا الیه راجعون هیر شو او بیا درته ورځ پس یافته پس یاد ودرې ورځې پس یا ګنټه پس ته یاد شو نو بیا چې کله درته یاد شو وای زر په ټیم باندې چې انا لله و انا الیه راجعون ته به هم الله تعالی پوره اجر او ثواب درکړي چې کلم درته یاد شو په مصیبت کې د نهيري او بعد کې د ریاض شوی ما خو انا لله نو ویلي په هغه ټیم باندې وایا کتاب لیکي چې تاسو الله پوره اجر په هغه ټیم باندې مندر کې چې کله د ریاض شو دی ویل دا اخري حدیث بیانوما مبارک فرمای اذا مات ولد العبد کله چې یو انسان بندا زوی مرشي زوی بچي مرشي ماشوم مرشي الله فرشتو دوی تا فرشتي چې تن روح والد الله دربار ته لاړ شي نو الله فرشتو دوی قبضتم ولد عبدي تاسو زما د بندنا اغزوی دا روح قبض کو د زوینم ولا سا واغستا ماشوم نم ول روح واغستو فيقولون نعم فرشتي ورته وي او خدایا الله ورته فرمای ماذا قال عبدي سما دي بنده سویل تاسو نه کله د زوین روح واغستو یا د ماشوم نم تن روح واغستو او دا ماشوم مړ شلو زما دي بنده په دغه وخت کې سویل فيقولون فرشتي وای چې خدای حمیدکا واسترجع خدای بس دستا شکر وکړو چې خدای ستا مال تا واغستو او بیا ویل چې انا لله و انا الیه راجعون ویل خدای بس دغه ویل نور خو بنده دي نو خامخاله دک درد ورزي سترګونه یو خې تلیدلی او الہ العالمین استا شکر مدا کو استرجاع مو انا لله مویل فيقول الله فرمای ابنو تاسو جوړ کئ لعبدی بیتن فی الجنه سما دی بنده د پاره په جنت کې یو کور جوړ کئ کور په جنت کې او په دې کور باندې نوم لیکي یو بورډ په لګوي ورته وایي چې بیت الحمد دا د حمد او د ثنا کور دی چې کم چا باندې غم او مصیبت راغی صبر وکړو شکر وکړو او انا لله ویل دا دغه لپاره مقرر شوی کور دی نو بس زما دغه بنده چې کله وفات شي او په دې مصیبت صبر کړي دله په جنت کې زوم دا کور ورکوما چې په دې کم کور ما باندې ما بیت الحمد نومي خیره مطلب دا دی